الله وی قرآن می راولېږه دا داسې کتاب دی چې بینه هم ده، هدایت هم دی، رحمت هم دی. لیکن که شعر کې د الله د رضا دپاره دا د قرآن درس د قرآن ترجمه په پښتو په اردو دواړو کې قرآن به سره هم ښي، کته به ورته په اردو کې لیکلې شوې ترجمه هم ښي، او مولانا مفتی سعید شاه صاحب به د قرآن درس د قرآن ترجمه په پښتو کې کوي. کراچی لانڈی توحیدآباد کالونی نواز شریف اسکیم کے سامنے عثمانیہ مسجد نیئر لانڈی اسٹیشن نیئر داؤد چورنگی. اور دا صورت انعام 154 نمبر آیات نوالے تر 159 نمبر آیات پورے دا قرآن داس ویڈیو آخر پورے گورے اور لائک اور شیئر ضرور کرے. ستاسو په لائک کېدو په شیر کېدو باندې یو سړی دیندار شي، یو سړی د قرآن درس واوري، موږ او تاسو ته اجر میلاویږي. موږ به په قبرونو کې او خلق په زمونږ په وجه باندې زمونږ په شیر کېدو په وجه زمونږ د قرآن ویډیو جوړېدلو په وجه باندې به خلق قرآن اوري، موږ او تاسو ته به اجر میلاویږي. د علماو بیانات، د دین خبرې، اذان، قرآن دې له لایک او شیر ورکوئ، په دې به تاسو ته اجر میلاویږي. او د ګډېدو د ګانو او غلطو خبرو له لایک او شیر مه ورکوئ، دې به تاسو نه الله پاک تپوس کوي. تاسو سره هم په دې ګناه کې همیشه له شرکت وکړو. اوس دا ویډیو تر اخره پورې ګوره. زمونږ هر یو ویډیو د قرآن درس، د قرآن ترجمه او د علماو بیانات ویډیو تر څو پورې اخره پورې کتل نه هسې به سمجھ کې نه راځي. زمونږ یو ویډیو یو ځل هم وګورئ، بیا به هر وخت نورې ویډیوګانې ډېر په شوق سره ګورئ. انشاءالله تعالی خوب نه راځي زمونږ ویډیو ته غوږ کېږده، خوب به در راشي. ستا په کور کې برکت نه وي، زمونږ ویډیو ولګوه کور کې په تیز آواز، انشاءالله برکت په پکې راشي. کور کې جنگ جګړې الله پاک په جنگ جګړې ختم کړي. ماشوم دې جاړي زمونږ قرآن ورته ولګوه، الله پاک په چپ کړي. او که چېرې تاسو دشمني به الله پاک په دوستۍ کې بدله کړي. کور کې څوک بیماري زمونږ د قرآن ورته ولګوه، الله پاک په بیمارۍ له شفا ورکړي. ویډیو اخره پورې ګورئ او دې کې به تاسو ته قرآن هم ښایي، ورسره به اردو کې ترجمه هم ښایي، او په پښتو کې به ترجمه مولانا مفتی سعید شاه صاحب کراچی لانڈی توحیدآباد کالونی نواز شریف اسکیم کے سامنے عثمانیہ مسجد نیئر لانڈی اسٹیشن نیئر داؤد چورنگی پاکستان دا به بیانې انشاءالله. ویډیو اخره پورې ګورئ. فمن اظلم نسوک دے زیاد ظالم، هیڅ څوک زیاد ظالم نشته دی ممن د هغه چا کذبا چې دروغجنې که بآیات الله آیتونو د الله لره، وصدف عنها او مخې واړو د دې قرآن نه. دغه سړی غټ ظالم دی چې قرآن نه مخ واړو. سنجزي زردا چې سزا به ورکو الذین هغه چا لره یصدفون چې مخ اړی اعراض کوي عن آیاتنا زما د آیتونو نه، سوء العذاب بدترین عذاب، بد عذاب به وله ورکم، بد سزا، بما کانو یصدفون ځکه چې دی مخ اړونکي وو. تاکید دی څوک چې د قرآن نه مخ اړی اعراض دی نه کوي نو الله وی زه به وله سخته سزا ورکړم. هل ينظرون دی انتظار نکی د منلو د قرآن نه، قرآن نه مني ولی نه مني. هل ينظرون دی انتظار نکی د منلو د قرآن نه الا مگر د دې خبرې ان تأتیهم الملائکتو چې راشي دیتا ملائک فرشتي د مرګ یا د عذاب. الا به قرآن او مني چې کله د مرګ فرشته راشي یا د عذاب فرشته راشي. او یاتی ربک یا راشی ربستا، اے او یاتی امر ربک یا راشی امر وینا د عذاب د ربستا، د عذاب فرشتہ راشی یا الله ډایرک عذاب راولېږي نو بیا به قرآن منی. او یاتی یا راشی بعض آیات ربک بعضی نخی د ربستا طرفنا، بعضی نخی لکه د ځمکې نه دابه راوځي یا د مغرب طرف نه د انور راوځي نو بیا به دی قرآن مني. یوم یأتی بعض آیات ربک هغه ورځ چې را بشي بعضې نښې د رب ستا، لا ینفع نفسا ایمانها، کله چې د مرګ فرشته راشي یا د عذاب فرشته راشي یا د الله عذاب ډایرک راشي یا د ځمکې نه یو دابه راوځي یا د مغرب طرف نه د نور راوځي
نو په دغه وخت په دغه ورځ به بیا ایمان فائدہ نه ورکي لا ينفع فائدہ به نه ورکي نفسا هیڅ چاته ایمانها راوړل د ایمان د لم تکن آمنت من قبل چینی ایمان راوړې مخکې که مخکې ایمان نه راوړې نو په دغه وخت ایمان بیا فائدہ نه ورکي او کسبت فی ایمانها خیرا یا کسب نه کړي په خپل ایمان کې څه د خیر ایمان فائدہ نه ورکي دو وختو کې یو الا چې د انسان ځنکدن وخت راشي یا د غرغری وخت راشي اوس د ایمان راوړي نو ایمان فائدہ نه ورکي لکه فرعون له چې فائدہ نه ورکړي یا یو سړی مخکې ایمان خو راوړي خو دی ایمان سره یې عمل نه کړي د خیر کسب نه کړي او د ځنکدن وخت کې اوس د خیر کسب کول غواړي نو دا کسب ولا فائدہ نه ورکي اوس د دې ځای نه د قرآن درس شروع شو او په غور سره ګوره او واورئ د دین معاملاتو کې چې د کم شي ضرورت نو تورات داغي وضاحت کړو وتفصيلا لكل شيء او وضاحت د هر شي وهدن او هدایت خونوا ورحمتا مهربانتیا وا لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون خامخا چې دی د ملاقات د رب یقین کوونکی وهذا کتاب او دا کتاب قران کریم انزلناه ما راولګ مبارکون ډیر د فائدو کتاب دی ډیر د خیر کتاب دی فتبعوه روان شي دی پسې مخکې تورات ذکر کو ورپسې قران راوړو او دا ور سره وی وفتبعوه چې دی قران پسې روان شي مبارکون ډیر د فائدو کتاب دی ډیر د برکتونو کتاب دی دنیا کې هم غني فائدې دي آخرت کې هم فتبعوه روان شي دی قران پسې واتقوا ځان اوساتای د مخالفت د قران نه لعلکم ترحمون خامخ چې تاسو باندې رحم وکړئ شي دا قران ما ولی را لګلې دی لئلا تقولوا چې دا اونوي ان تقولوا لئلا تقولوا چې دا اونوي انما انزل الكتاب یقینا را لګلې شو کتاب على طائفتين بدو ډلو باندې من قبلنا پخوا زمنا الله وی دا قران می ذکر اولېګو کدا نوې راغله نو تاسو بداوی چې موږ نه پخوا يهوديانو باندې کتاب راغلو عیسایانو ته کتاب راغلو تورات راغلو انجیل راغلو ځکه می قران راولېګو چې سبا دا خبره بیاونه کوي لئلا تقولوا چې دا اونوي یقینا را نازل شوی کتاب په دوو ډلو باندې پخوا زمنګنا وان كنا عن دراستهم لغافلين او یقینا هو منګه داغي د رسولنا نا خبره تورات مونږ ته نو راغله انجیل مونږ ته نو راغله نو مونږ لوستلی نو نا خبرو چې ثواب یادا بیان نه کوي ځکه می قران راولېګو او تقولوا لئلا تقولوا چې دا اونوي لو ان انزل علينا الكتاب کچرتا را لګل شوی مونږ ته کتاب قران لکنا اهدا منهم نخامخاو مونږ زیات لار مونږون کی منهم دغه يهوديانو عیسایانو نا کمنګ ته چرته الله قران را لګلې وې نو مونږ به زیات لار مونږون کیو داغینا فقد جاءكم يقينا راغه تاسو ته قران بینه دلیل دې من ربکم طرف درب تاسو نا وهدن هدایت ته خوندا ورحمت رحمت ته مهربان تیادا الله وی قران می راولېګو دادا سی کتاب دې چې بینه هم دا
هدایت هم دے رحمت هم دے فمن اظلمو نسوک دے زیاد ظالم هیڅ سوک زیاد ظالم نشته دے ممن ده هغه چا کذبا چې دروغجنې ک بی آیات الله آیتونو د الله لرا وصدف عنها او مخی واړو د دې قران نه دغه سړی غټ ظالم دی چې قران نه مخ واړو سنجزی زردا چې سزا ورکو الذین هغه چا لرا یصدفونا چې مخ اړي اعراض کوي ان آیاتنا زما د آیتونو سوء العذاب بدترین عذاب بد عذاب ولا ورکم بد سزا بما كانوا يصدفون زکه چې دی مخ اړون کیو تاکید ده سوک چې د قران نه مخ اړي اعراض دي نه کوي نو الله وي زب ولا سخت سزا ورکو هل ينظرون دی انتظار نکی د منلو د قران نه قران نه مني ولی نه مني هل ينظرون دی انتظار نکی د منلو د قران نه الا مگر د دې خبرې ان تاتيهم الملائکه چراشی دیتا ملائک فرشتي د مرګ یا د عذاب علاوه قران او منی چې کله د مرګ فرشتہ راشي یا د عذاب فرشتہ راشي او یاتی ربک یا راشی ربستا اے او یاتی امر ربک یا راشی امر وینا د عذاب د ربستا د عذاب فرشتہ راشي یا الله ډایرک عذاب راولېږي نو بیا به قران منی او یاتی یا راشی بعض آیات ربک بعضی نخي دربستا طرفنا بعضی نخي لکه د زمکه نه دابر اوزي یا د مغرب طرف نه د انور راوزي نو بیا به دی قران منی یوم یاتی بعض آیات ربک غرس چرا بشی بعضی نخی دربستا لا ينفع نفسا ایمانها کله چی د مرگ فرشتہ راشی یا د عذاب فرشتہ راشی یا د الله عذاب ډایرک راشی یا د زمکینا یو دابر اوزی یا د مغرب طرفنا د نور راوزی نو په دغه وخت په دغه ورځ به بیا ایمان فائدہ نه ورکی لا ينفع فائدہ بن ورکی نفسا هیڅ چاته ایمانها راوړل د ایمان د لم تکن آمنت من قبل چنی ایمان راوړې مخکې که مخکې ایمان نه راوړې نو په دغه وخت ایمان بیا فائدہ نه ورکوي او کسبت فی ایمانها خیرا یا کسب نه کړي په خپل ایمان کې څه د خیر ایمان فائدہ نه ورکوي دو وختو کې یو الا چې د انسان ځنکدن وخت راشي یا د غرغری وخت راشي اوس د ایمان راوړي نو ایمان فائدہ نه ورکي لکه فرعون له چې فائدہ نه ورکړي یا یو سړی مخکې ایمان خو راوړي خو دی ایمان سره یې عمل نه کړي د خیر کسب نه کړي او د ځنکدن وخت کې اوس د خیر کسب کول غواړي نو دا کسب ولا فائدہ نه ورکي لا ينفع نفسا فائدہ نور کی هیڅ یو نفس تا ایمانها ایمان دد لم تکن آمنت من قبل چې ایمان نه راوړې مخکې او کسبت فی ایمانها خیرا یا کسب نه کړي خپل ایمان کې څه د خیر څه نیک عمل نه کړي نو دی وخت کې ولا نیک عمل فائدہ نه ورکي قل انتظروا انا منتظرون قرآن نه مني انتظار کې ناس یې نو الله وی پیغمبر ورته وایا انتظروا انتظار کوي زه هم تاسو سره انتظار کوونکې ان الذين فرقوا دينهم يقينا هغه څوک چې تسنسک دین خپل وکانو شیعا او شو ډلې دین تسنسک او ډلې شو فرقې شو لست منهم نیت پیغمبر د دې ډلونا فی شیء هیڅ یو ډلګي چا چې خپل دین تس نسک او ډلې شو فرقې شو شیعگان شو وکانو شیعا معنا دا ډلې
دې کې هم غني فرقې دي غني ډلې دي ځکه ورته شیعه وایي یقینا هغه څوک چې تس نسک دین خپل او شو ډلې ډلې نه ته پیغمبره د دې ډلو نه په هیڅ یو ډله کې یا لکه څنګه چې حدیث کې راځي چې چا خپل دین روان ک او ډلې ډلې شو لکه خواهش پرست شو دین کې د ځان نه نوې خبرې جوړون کې شو بدعتيان شو نو زه د دې ذمہوار نه یم نو الله فرمای لست منهم فی شیء نه ته پیغمبره د دې بارکی فی شیء ذمہوار انما امرهم یقینا کار د دې معاملہ د دې الی الله الله سخدا ثم ينبئهم بیا به خبردار کی بما دهغي کانو چودی یفعلون کون کی نکار دی چې دنیا کې کم کارونه کول نو الله به داغي بارکی خبردار کی د الله خو خدا سزا ولور کی که جزا ولور ای ماته وګوره ماته وګوره وس شعر کا وس شعر کا بیا بدنیر شي سکه وس شعر کا یا خو خدای پاک